أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. سورة البقرہ کی مسئلہ د جہاد فی سبیل اللہ آغا بیانے دلا. مخی آیتونو کی ترغیب و جہاد تا او بیا ورسرا ترغیب و انفاق تا. د دې زینا دویم مثال ذکر کئی او زورنا ورکی اغا چالرا چې دا اللہ رب العالمین پا احکاماتو کی سستی کئی. دا دویم مثال لے بنی اسرائیلو کی اوڈالاوا دا موسیٰ علیہ السلام نباد نائی سر ظلمون و زیادی شویو دا کورونو نا خلقو شڑریو بچے تے پاتیو کور تے پاتیو پیغمبر تیوی وی زمانگ پارا یو بادشاہ پکار دے امیر پکار دے چه منگا جہادو کو. پیغمبر ورطویل گورا کتاسو امیس تاسو ندادے کتاسو باندی جنگ پرش بیا بے نکوائی اغی وینا اسباب د جنگ موجود دی. یو دار چی گورا منگ د کلو نشڑلے شویو دارنگی د زامنو نشڑلے شویو. الہ العالمین وی کل چی پدی باندی جہاد فرش جنگ پرش نو اگر زیدل مگر لگ د دوینا لگو جہاد وک او نور و نک رستوی تفصیل لا روان دے چه کم امیر پا دی باندی مقرر شا نو پا آغا امیر باندی دوی اعتراضو نشرو که دا خود سی چل لے و دا چل لے و دا سرا مال نشتا و دا سرا جیداد نشتا دا پارا سنگ مشری پا منگ باندی پکار دا نو دا زورنا ورکی آغا چال را چی دا اللہ رب العالمین پا احکامات اس کی سستی کئی خاص کر پا جہاد کی ذکر اللہ فرمائی الم ترا الی الملئی من بنی اسرائیل اے تنگوری اوڈالی دا بنی اسرائیلو تا اے تنگوری مشرانو تا دا بنی اسرائیلو نا ملأ چکم دا دوی مشران آغا ذکر کئی آغا مشران او بیا چې څنګه مشرانی جو اور پسې کشران ماغه سی رواني نو هغه مشران دسو چې هغه د الله رب العالمین په حکم کې سستی کولا نو کشران بیا د مشرانو تابعداري نو هیم بیا دغه کو. ایتن ګوري مشرانو ته د بنی اسرائیل نا من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نا گورا دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی امدہ سستی کردے وا امالقہ و قوم و سورہ مائدہ کی رازی او پدائی باندی حملے کردے وی دی سر جنگو نکڑو او موسیٰ علیہ السلام ورطوے چھ گورا دا اسمکے دن آغستے دا ملکے دن آغستے دے جہادو کئی جنگو کئی دا زمکا با اللہ دا دوی نخالی کی زکا دا کافرون زمکا آغستل دا پا یو طریقم نکی گی دیر منزونا که نومو زمکتی نش خالی کول خپل زمکتی نش آغسته خیال لري کنه
او کته مثال ته ور باندې ډېر حجونه وکړي نو بیا هم د کافر نظم کا نشي غسته ملک ته نشي آزاد ولې دا غیر پر یو سیز دی چې هغه جهاد فی سبیل الله دی. افغانستان کې مثال ته ور باندې افغانیانو منځونه کول کنه اوسه پوری ته امریکای په منځ وستا دارنګه چې کم دینو په حجونو باندې وستله په صدقو خیراتونو وستله نه نه په jihad سره وستله. خیال دې کنه اوس د کافر نه چې مل خالقینو دا غیر پر صرف د یو حربه ده چې هغه jihad فی سبیل الله دی. او کده سی ونو بیا په کاردار چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ناستو او بس دعاګانې به کولو کافر مکه په پتا شوی بل علاقه بل پتا شو نه پتا کنه په خپل باندې سو جهادونه کړی دي په خپل بذات خود په کې رسول الله چې شرکت کړي دي نو 26 غزوات د رسول الله دي 26 غزوات بعضی 28 ذکر کړي 26 غزوات غزوه غته و چې رسول الله په کې په خپل څه دي شرکت کړي دي اوحد دی او دارنګ بدر دی او مستلق دی او احزاب دی او خندق او وغیرہ دا ګڼ جهادونه نبی صلی الله علیه وسلم کړی. نو دی ویل د موسی علیہ السلام نه بعد موسی علیہ السلام ته ویل پس هب انت وربک تو او ستا لالا دلال شي او تاسو وجنګي کې یو مونږ بدل تناسی او تماشا وکړو وی تلال شه او یا ستا سره د استامش رور لاړ شي هارون علیہ السلام یادا د پس وانت وربک الله یو ته یادو چې ته او الله د لاړ شه ته وجنګي کې مونږ بدل تناسی او په قسم کم خالق لا ملکم خالق بیا به وګوري مونږ به ډایرک درغلیو مونږ بیا ټیم نه تیرو. هنودای موسی ته مخکې ویلو علیه السلام او د موسی علیه السلام نه بعد امدا خبره کړی دا من بعد موسی پس د موسی علیه السلام